علي کرم الله وجهه مبارک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وویل یا اذا كانت ليله النصف من شعبان سراسي پنځلسم د شعبان د برات میاشتې فقوموا ليلها نو تاسې لمونځونه کوئ په شپه په دغه شپه کې وصوموا يومها او د ورځې روزه نیسئ د پنځلسم په ورځ باندې روزه ونیسئ فإن الله تعالی ينزل فيها نو الله تعالی یې راکته کېږي له خپله ځایه څخه چې څرنګه له ده سره مناسب ده له هغه ځایه راکته شي لغروب الشمس لغروب الشمس یعنې د پنځلسم د ورځې چې لمر ولویږي الله پکې راکته کېږي الی سماء دنیا اسمان د دنیا ته راشي فيقول نو بیا یا الله پاک الا من مستغفر ایا څوک ستاسې بخښنه وغواړي او خلکو څوک ستاسې بخښنه وغواړي الله پاک یایي فاغفر له چې زه دته بخښنه وکوم الا من مسترزق ایا څوک ستاسې رزق وغواړي او خلکو څوک رزق غواړي فارزقه چې زه روژه ورکړم الا مبتلا یا څوک ستا په یو غم په مشکلاتو کې څوک مبتلا ستا بندي ستا په مشکلاتو کې فوعافه چې زه هغه ته عفو وکړم الا كذا وكذا مگر هغه کسانو ته بخښنه نه کېږي چې مخکې ذکر کړو حتی یطلع الفجر تر هغه وخت پورې الله جل جلاله دغه یایي چې وا خلکو که څوک روژه وغواړي روژه درکړمه او که څوک بخښنه وغواړي هغو ته بخښنه وکومه او که څوک په یو غم کې مبتلا وي نو سوال دې وکوي ما ته چې زه سوال قبول کړم او له دغه مشکلاتو یې وساتم سبحان ربک رب العزة عما یصفون